السلام علیکم ناظرین، زین زاهد جان ستاسو سره نن یو نشست خصوصا چې هغه زمونږ ډېر زړه ته قریب دی او ټول پاکستان ټوله دنیا خاص کر چې دا کم بخار د کرکټ روان دی، ورلډ کپ روان دی او په دې کې د پاکستان ټیم کم کرکټي د اوسه پورې ډېر ښه ماشاءالله دوه میچونه ګټلي، خو چونکې د پاکستان او د انډیا همداسې پوزیشن دی چې پرون کته سخیل یو میچ روان شو نو ډېر په یو ښه طریقه باندې وګورو چې هغه شان نه خو یو محتاط انداز باندې ښه روان او ډېر خلک پر امید وو چې یاره کم سے کم 300 پلس سکور به وشي او پاکستان به یو ډېر ښه کمپټیشن یو ښه مقابله به وکړي او که ونه ګټي نو مطلب دا یو ښه پایډ به وکړي. بدقسمتۍ نه چې کوم زمونږ عوام په دې دونه کریز دی په دې کې چې هغه کې د شپې او ورځې بس دې ته خوب هم پرېږدي، خپل کارونه هم پرېږدي، خپله غریبي هم پرېږدي. خو بدقسمتي دا چې کوم یو لیمن چې موږ دلته ګورو هغه په یو سټیټ کې په یو بازار کې مزدوري هم کوي، هغه په دې باندې پوهېده چې دا کلاړي کوم پاکستان کرکټ ټیم کې شامل شو یا چیف سلیکټر یا د هغوی نور هغه واخیستل نو هغه به هغه شان کارکردګي نه کوي. خو افسوس دا دی چې د دې باوجود د پاکستان کرکټ بورډ مشران او د هغې اعلی حکام ولې ړانده دي، ولې په هغوی باندې نظر نشته دی. نو په دې باندې پرون ډېر زیات کرټیسزم روان دی د پرون نه او حقیقت ته پکار هم دا ده موږ هم یو ډېر زیات په سوشل میډیا باندې سپورټ کوو، خلکو ته یو هوپ ورکوو، یو امید ورکوو چې نه پاکستان به انشاءالله ګټې به دا به کېږي هغه به کېږي. خو هغه امیدونه زموږ په هغه وخت کې لاړ شي چې کوم وخت کې هغوی بالکل ټوس شي. د ټوس مطلب دا دی چې کوم پرون ټوس شو. ګوره په یو ښه انداز کې گیم روانو د 155 پورې دوه زموږ د پاکستان کلاړیان آوټ وو او امید دا و چې یاره 300 پلس سکور به وشي. تاسو د هغې نه وروسته کتل چې هر یو راځي او بیا داسې گیم کوي چې هغه یو لوکل کلب والا هم هغه شانتې گیم نه کوي. نو عوام به څه توقعات ساتي او د عوامو د هغه زړه کوم امیدونه کوم ارمانونه چې کوم خواهشات دي هغوی بالکل هغه مدفون کړي، هغه دومره ټیس ورسوي چې د کرکټ نه خلکو زړه تور کړي او دغه ټیم چې کوم د هغې مشران دي لکه اوس خبره کېږي چې یاره دا زمونږ مشر چې کوم دی د کرکټ بورډ ځکه اشرف هغه تللی دی او دا میچ فکسن دی نو دې خبرو خو زموږ سره نه ثبوتونه شته نه دغه شته دی. خو عوامو خواهشات دا دي چې یاره کم سے کم په داسې موقعو باندې که مشران زیم نو په هغه لیول لاړ شي چې کم سے کم هغوی ته هلته سپورټ میلاویږي. دویمه خبره دا کېږي چې کوم زمونږ د ټول دنیا کې د غټ جمهوریت ځان ته وایي انډیا، نو د شرم خبره خو دا ده، د افسوس خبره خو دا ده چې پرون په 1,20,000 سمثینګ تماشایانو کې دا اولنۍ موقع ده د ورلډ کپ په موقع باندې چې هلته یو شایقین چې کوم دي په شایقینو کې یو تماشایي هغه د پاکستان نه او د هغې وجه دا ده چې هغوی دانسته طور پر مطلب دا د پاکستاني کم شایقین چې دي هغوی ته نه ویزې ورکول نه دا کول. نو یو څه عجیبه غوندې گیم روانو خو بهرحال عوامو انجوای کوو او دا کوو. د هغې نه وروسته د ګیم نه وروسته د پاکستان چې کوم دغه دی ډایرکټر دی کرکټ میکي ارتر نو هغه هم د دې اظهار کړی دی چې یاره داسې معلومېدله چې دا د آی سی سی یو ایونټ نه دی بلکې د بي سی سی آی ایونټ دی او په دومره دا کې ګراونډ کې څه د پاکستان دپاره هم څه نه و د هغوی تماشایان هم نه و. نو اول خو دا ده چې انډیا خو په دې خبرو باندې شرمېږي هم نه، د هغوی ته شرم هم نه راځي، نه احساس را دا کېږي. هغوی دانسته طور داسې کوي چې یاره پاکستان ته ټیس ورسوي، د پاکستان تماشایانو د پاکستان عوام ته ټیس ورسوي. خو د هغې سره سره چې کوم زمونږ کرکټرز دي او هغوی بیټرز دي بالران دي او د هغوی هم دا پر پام مس راشي چې هغه یو کلب والم نه کوي نو موږ ته افسوس کېږي او د دې افسوس سره چې موږ هم بېګا خوب نه دی کړی. شاید چې موږ په هغه ټایم کې دومره ټیسټ کې تللي چې موږ پکې قیلوله هم وکړه چې میچ جاري و ځکه چې مزه یې نه راکوله او ټایم ټو ټایم به موږ په سوشل میډیا باندې خپل ویورز چې کوم دي هغوی به موږ حوصله افزایي کوله خو څه مزه یې نه کوله. بهرحال دا دغه به کېږي خو په حیثیت قوم موږ ته دا پکار دی چې یاره کله موږ ټیم ګټي نو موږ یې حوصله افزایي هم کوو او چې کله ټیم بیلي یا وبیلي نو حوصله شکني هم کوو. په حیثیت قوم موږ ته پکار دی چې یاره په داسې سخت موقع کې موږ د ټیم حوصله افزایي هم وکړو. دا چې حوصله شکني خو ډېر اسان کار دی خو زموږ د پاکستان کرکټ ټیم نه هم دا توقعات دي او دغه شان دي د کرکټ بورډ هم دا توقعات دي چې هغه عام یو لیمین هم دا سوچ کولی شي چې یاره دا کلاړي که راغی په ټیم کې
نو دا به ګیم نشي کولی. او وجه سره چې بار بار داسې کھلاړیانو ته په هغه کې چانس ورکړی کېږي چې یاره هغه یا سفارشیان دي یا نور څه وجوهات دي او د هغې په ځای باندې چې کوم ټیلنټډ پلیئرز دي چې هغوی ځان سره په ټور کې بوځي او غریبانان سایډ لاین ته د باونډرۍ څخه کېنولي. لکه پرون میچ کې ډېر زیات کمی محسوسېدو. شاداب خان شو یا نور کسان شو داسې د ډېر وخت نه لوبېږي او څوک پرفارمنس نشته دی او یو تنقید روان دی د پاکستان کرکټ او پاکستان ټیم باندې، خصوصا د پاکستان په کرکټ بورډ باندې خدشات او دغه تنقید بالکل جایز دی، په هغه کې څه دغه نشته دی. خو په حیثیت عوام موږ ته هم پکار دی چې یاره کم سے کم په سخت وخت کې موږ د خپل ټیم او د خپل کرکټ بورډ لږ ډېر سپورټ وکړو او میچونه نور هم روان دي. خو که بهر بار بار هم دوی دا غلطیانې کوي. لکه پرون دا یو خبره هم کېدله د انډیا خپله ما یو سپورټس جرنالیسټ اورېدو، هغه وایي چې یار بالکل دا نه محسوسېدل چې دا د پاکستان کرکټ ټیم دی او داسې دا کېږي چې کوم د په زمان شانتې چې هغه انفټ دی، خو بهرحال د انډیا خلاف د هغې یو ښه ریکارډ دی، هغه کلاول پکار و، داسې نور کلاړیان پکار و. نو مونږ دا جایزه چې کله الو د هغې سره سره زموږ د عوامو نفرتونه هم د پاکستان کرکټ ټیم نه او د پاکستان کرکټ بورډ نه دا کېږي. نو زه هم په هغې کې یو ستاسو شانته یو عام کس یم چې کوشش هم دا چې یاره یو خوشخبري میلاو شي، یو ښه تاثر میلاو شي پاکستان قوم ته. یو طرف ته زمونږ د غزه په معامله کې د اسرائیلو په هغې کې هم په ډېر افسرده دی د پاکستان او امت مسلمه قوم، او د پاسه چې د پاکستان او د کرکټ میچ راشي چې فاینل که په ورلډ کپ کې که په هر څه کې نو هغه کې زمونږ چا نه ومبېلو، خو چې د انډیا نه زمونږ د بیلاتو دغه نو هغه څوک برداشت کوي نه. د پاکستان کرکټ ټیم پکار ده چې هغوی ښه یو پایټ وکړي او که د پایټ نه وروسته ومبېلي نو هغه خلک هضم کوي. امید دی چې د پاکستان کرکټ بورډ به د روانو میچونو لپاره ښه سلیکشن د ټیم وکړي، او که ښه سلیکشن نه کوي نو د پاکستان عوام به همدغه شانتې چې کوم مثبت او تعمیري تنقید دی هغه به کوي. او د دې حالات که نه ښه کېږي نو دې سره سره زموږ د پاکستاني عوامو چې هغوی بالکل منټلي او ذهني طور بالکل ډپریس کېږي نو داسې نه ده پکار. او د پاکستان کرکټ بورډ مشرانو ته په دې باندې یو ځل بیا نظرثاني پکار ده. را روان 20 تاریخ باندې چې په 20 اکتوبر باندې د پاکستان او د استرالیا میچ دی چې د هغې لپاره د یو ښه ټیم د اوس نه سلیکشن وکړي او د پاکستاني قوم ته د پرون چې کوم شکست انډیا نه ذلت آمیز شکست وشو چې د هغې کم سے کم ازاره وشي او را روان په نور میچونو کې مې یو ښه ټیم د هغوی بالکل سلیکشن وکړي نو موږ ټول به په هغې باندې بیا خوشحاله یو. که یو پایټ وشي د پایټ نه وروسته یو ټیم دغه شي، ځکه چې دوه ټیمان ورشي یا دوه به جګړه ورشي نو یو به بیلي یو به ګټي. نو امید دی چې پاکستان کرکټ ټیم به سلیکشن بورډ چې کوم دی یا د هغوی نور سلیکشن چې کوم مشران دي هغه به د یو ښه ټیم دپاره جستجو کوي او را روان میچونو کې به پاکستان قوم ته یو خوشخبریانې ښه دا کوي. د دې امید سره غواړم اجازه ته الله په امان.